سید محمد عظیم زموږ سره دا وخت موجود دی. دی د پښه نه څه پر موټرسایکل باندې راغلی دی. دی د پښتونخوا ملي پارټۍ یو ډېر کلک ملګری دی. تاسو ورته وګورئ دا ټوله موټرسایکل یې دا د پښتونخوا په جنډیانو داسې ښایسته کړی دی او دا د سپیشل هیلمټ دی او دی دا وخت په کراچۍ کې د سمندر په سی ویو باندې موجوده دی. موږ به د ده سره خبره وکړو. اغا جانه ته موږ ته دا راوښیې. زه اوس د ګبول ټرون د نیا کراچۍ سره رالم په 2 ګنټې. په 2 ګنټې کې راورسېدې. پر موټرسایکل باندې راغلی د پښې نه څه ډېره لرې علاقه ده. څه پیغام ورکول غواړې؟ زه هم سم ځئ وروره محبت وکړئ. مسلمانان یاست خپله مسلماني ماجر دی یا بلوڅ دی یا پنجابی دی. پښتون خو ډېر غټ دی. د پښتانه خوا دی سرونه پرې کېږي په افغانستان کې. څوک یې پوښتنه نه کوي. ښه نو دغه موټرسایکل باندې ته رالې څو ګنټې کې راورسېدې او ډېر مشکلات و درته؟ دا په 28 ګنټې کې زه راورسېدلم. 28 ګنټې که نو زه چې برابر یم دا په 18 ګنټې کې را رسوم. ګر پاکستان په 2 کم 18 ګنټې کې زه راغواړم. ښه په دایا موټرسایکل باندې هو جي یعنې مطلب تا د پارټۍ د خپل پیغام عام کوې په دې. هو دغه دا هم جنډه لګولې دغه د شاته لګولې دغه د جنډۍ مکشل او د دې نو یوه په لشکې ټانکۍ په قرآن کې راکړې. مشر یو 15,000 یې راکړې 15 واره واپس ورکړې. ما ته تر ماله مسکین مجید خان کسه ملاقات نه کوي. ولې نو په کار دا د داسې کارکونان لکه دا تاسو یاست مطلب دونه کې قرباني ورکوي. په کار دا د مشران هم دغه ستاسو خیال وساتي چې دغه سره بلا څه مطلب لالچ محبت کوي د پارټۍ پیغام درکوي. یوه په لشکې ټانکۍ یې نه ده راکړې نور ته خپله کې وګوره. لیاقت هغه د شودو والا اوس هم را روانه ده. بلډینګ یادې جوړ کړی دی په لیاقت بازار کې. ته مجید خان هغه سرکاري مځکه یې الاټ کړله په ګور د خبر یم. او اوس مې محمد خان ته وویل صفا خبره ده مالکه پارټۍ سمه یې خو زنده آباد کې نه مرده. جانه دا ته ووایه چې ته په پاکستان کې اوس نور کومو اشارو ته اراده لرې؟ جکم آباد د سیند په خوا ځم. د سیند څخه بیا وروره دغله ځم ملتان. د ملتان څخه بیا لاهور له ځم. د لاهور څخه بیا اسلام آباد له ځم. د اسلام آباد څخه کوم ښار خوښ دی پاکستان کې؟ پاکستان کې په کوم حواله؟ مطلب آب و هوا په حواله باندې د خلکو په حواله باندې ستا ژوند پکې پاسېږي؟ چې غوړ ځای پاس دی وروره موږ خپل کار سرکار لرو. په محمد خان کې کوم هغه خوبې ستا چې په نورو سیاسیانو کې نشته او ته دونه کې زوړ کارکون یې یو ټنکۍ هم نه درکړې یو مفاد هم نه درکړی او بیا هم په محمود خان په پارټۍ کې بس دیندوسه دی. دا د غیرت خبرې دی ټینګې کوي خو عمل نه پر کوي. اوس یې د پېښور د جلګې کول کړی دی. اوس چې ورته امبایي جلګه کله ده وایي ته وده زه بیا حال در کوم. ما وروره زموږ پارټۍ دی دی کله چې نامې ګودړ ولاړ شي وایي پلانی روشندان پلانی یاسکزی پلانی دغه 1 ګرام به مړ شوی نور چیز شوي دي. په ته څه وسولو ګردې خوابدي کړي دي. د ګران زامن یې خوابدي کړي دي. په پښین کې ګرد خوابدي دي. زموږ په کلي کې خوابدي دي. مالګه د پښینو کله یې راسم کوي منم دي که نو نه دي منم. نه اغا جانه تاسو د کوټ سره رارسېدې په موټرسایکل باندې د کراچۍ پورې پر دا لار باندې خلکو ته کتل کشنیانو ته کتل څه ته ویل ناولاده نو ترمنځ مې یو ول دا چین دی اوس لا یو انساني تیرې دی ولو چینی راستا دی ما صبر کړو جاپاني دی راو دنیا د څوک څو نو خلک به ډېر د ګوري ټرافیک والا راګرځولي یا پولیس والا راګرځولي چې راو مې ګرځي زیاده دی څه غواړم زه په خپل سرکار یم. او سید هغه دا څه چې ځان جوړ کړی ड्रामा बनाया हम कोई ड्रामा नहीं है भाई इलाज है. हम तो सामान इलाज करेगा भाई. जिसका बच्चा नहीं होता है जिसका सामान खड़ा नहीं होता है उसका इलाज है. असाब का इलाज है नाम का इलाज है कैंसर का تصویران خو د صدام حسین د مې لګولي دي. بل د مټو د مې لګولي دي. زرداري غل د مې راوښه راوبیا کاږم راوکاږم دا تی وی نس ملګرو دا غجان د پښینه سره غلې په موټرسایکل باندې کراچۍ پورې باندې دا د وښه دا ورو صدام حسین دا صدام حسین صدام حسین دا څوک دی؟ دا قید دی. دا محمد خان دا ښه تا ولې لګولې ده؟ دا ښه زما د دې لپاره لګول چې ګر خو دا پټګان نه ګوري څوک دغه ګوري. او دا څوک دی عبرتور؟ دا زه یم. دا څه وخت تصویر دی؟ دا د 4-5 کاله مخکې. نو تا اوس ولې برتونه نه پرېږدې؟ هغه د 15 کاله کېږي ګیس نیولی وم ولاکم د دا ځوان څوک دی؟ دا خو دا زما کار دی چې یو سلام یې وګرځاوی ویل فینش ابل ولیا
یو سلام لاسته دی وای دا پتر ناروا دی ما دغه ناروا دی چې کې ماشو دا محترم دا محترم خو غفار خان دی دا خو د انډیا والا دی څه په ګاندي دا سمت خان دی دا څو دا زموږ ماما زوی دی دا مشر له وروستل اسلام آباد ته ما ته دا تر کول دور څه وای دا چې وزرداری غل دی دا بنظیر مو خوښه ده دا ځل په کار دا بنظیر دی ولې خوښه ده دا شبا چاوه دا پلار دی څنګه شبا چا نو درغه بټوخ شنو درغه دغه دی بټو وزیر اعظم دی روان دی په ګوټه ولې مړ دغه دا ولې مړ یو خوښ نو ټول عوام دغه بچان دي ا پښتون جمال کې هغه نه دغه د چنی ور کولای ګور هغه جان دره تویس د دې په سمندر کې ستا په غاښ برابر د برابر استفاده سره کوي ولې نه کوم شي راغلی دغه لپاره سره یې لا سر کوم دغه د ولاړه پر دې لا خوای شو دا جلانی خان دی دغه دی وو د دې سره لا واده کوم خو ما زم لا راولي دا جلانی خان دی دا مشا مسعود دی دا برات خان شزای دی او دا د برات خان زوی دی دا زهر شاه دی دا ډاکټر کدیر دی دا شافعیت دی او دا کرزی ټک دی او دا محمود خان دی دا مکرای دی دا پرزنیدین آغا دی دا صدام حسین دی په دا راته هغه جانس په غاړه دي کړي دا چې د کم زیارت یې اته ویشت ګنټې کې راورسېد په خپله راغی دوه کم شپېته ګنټې کې زه ګر پاکستان راغوښت ستا نوم چیست دی ته خو ما